أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ننانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 او 2 دو آیاتونه چې نو ویلې کیږي. د نمخ کې سورۃ رات د الله جل جلاله فضل و کرم سره چې نو هغه اختتام ته ورسېدو، کم کمې کوتاه شوې الله رب العزت دې راته هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه چې نو هغه سورۃ ابراهیم چې نو هغه شروع کېږي، الله رب العزت دې د خیر او عافیت سره چې نو هغه اختتام ته ورسوي او د دې چې کم مفهوم او خلاصه ده او کم عقاید په دې کې ذکر شوي دي، الله رب العزت دې هغه موږ ته نصیب کړي. سورۃ ابراهیم دا په ترتیب قرآنی سره د سورۃ رعد نه وروسته او د سورۃ جنو هجر نه مخکې دی، او په ترتیب نزولی سره دا سورۃ جنو د سورۃ نوح نه وروسته نازل شوی دی. دغه شانتې دا سورۃ ابراهیم دا په ترتیب قرآنی سره جنو هغه 14 نمبر 14 سورۃ دی، او په ترتیب نزولی سره جنو دا سورۃ جنو هغه 72 نمبر 2 او یایم نمبر جنو هغه سورۃ دی. د سورۃ کې جنو هغه 52 آیاتونه دي، 7 پکې رکوع دي، 831 پکې کلمات دي، 3434 پکې حروف دي. وجه تسمیه نو دا سورۃ هم تسمیه الکل به اسم الجز د قبیل نه دی، ځکه دې په شروع هغه سورۃ کې شپږم رکوع کې جنو د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا او داغه تقریر او بیان پکې ذکر دی، نو ځکه دې سورۃ ته سورۃ ابراهیم جنو هغه ویل کېږي. د ما قبل سورۃ سره جنو هغه ربط او مناسبت نو د دې نه مخکې سورۃ رعد جنو هغه په اخره کې تیر شولو، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. د کسان کافران چې نو هغه وایي چې ته د الله رسول او د الله پیغمبر نه. نو د صورت کې الله جل جلاله په شروع اولنی آیات کې وی چې ته د الله پیغمبر دی، الله رب العزت په خپل تا ته چې نو هغه کلام چې نو هغه نازل کړي، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. موضوع د دې صورت مقصد د انبیاء علیهم السلام چې د انبیاء علیهم السلام د بعثت مقصد چې نو هغه سوالو، نو هغه د دې صورت چې نو اصله موضوع خلاصه د دې صورت. نو په دې صورت کې چې نو هغه درې اهم مسائل چې نو هغه ذکر کېږي. یو د الله رب العزت چې نو هغه وحدانیت، دویم چې نو هغه رسالت، او دریم اثبات د قیامت. ځکه دا صورت چې نو هغه مکی صورت نه. سورۃ ابراهیم شروع اولنی چې نو آیات کې الله وی الف لام را. الله تعالی چې نو هغه عالم دی په معنی د حروف باندې. د جمهور محدثین هغه مفسرین د ټولو نچانو هغه متفقه او خوخه چې نو هغه معنی داده. ځکه سو کرته مونږ چې نو هغه د دې وضاحت کړي چې قرآن کې الله رب العزت کوم آیاتونه را لېږلي دي، نو دا په دوه قسمه دي. یو چې نو هغه محکم دي، او دویم قسم چې نو هغه متشابه دي. محکم هغه ته ویل کېږي چې هغه معلوم المعنی او معلوم المراد وي، معنی هم معلومه او مراد چې نو هغه معلومه، لکه اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و غیر ذالک. او دویم چې نو هغه متشابه دي. نو بیا متشابه چې نو هغه په دوه قسمه دي. یو هغه دی چې هغه معلوم المعنی او مجهول المراد وي، معنی چې نو هغه خو معلومه خو مراد چې نو هغه مجهول وي، مراد چې نو هغه چاته پته نه لګي. لکه مثال په تور کې الله پاک وایي فاینما تولوا فثم وجه الله. تاسو کم طرف ته هم اوړئ نو الته د الله وجه د الله مخ دی، الله ذات نه. نو معنی معلومه ده. او څنګه د الله ذات نه، نو څنګه چې د الله د ذات سره چې نو هغه خای هم اقشان. یا ثم استوى على العرش، بیا الله پاک چې نو استوا علی العرش وکوا.
الله رب العزت چې نو هغه په عرش باندې کېناستو څنګه هغې طرف ته متوجه شو نو استوا معلومه ده معنی چې نو هغه معلومه ده مراد چې نو هغه مجهول نه دای متعلق چې نو هغه امام مالک رحمت الله علیه اهل سنت والجماعت نه هغه چې نو هغه عقیده ذکر کړي چې دا هغه په مان الاستواء معلوم والکیف مجهول الايمان به واجب والسؤال عنه بدعت بس چې څنګه الله ویلي زموږ پاک په شان ته باغې باندې ایمان دی وس حالت او کیفیت دی الله ته معلوم دی مجهول دی زموږ په علم کې چې نو هغه نشته په دې کې بحث او مباحثه چې نو هغه د ذریعہ د گمراهۍ د دې کې وجه نو هغه قصې نه کی او دویم قسم متشابهات هغه دي چې دا هغې نه معنی معلومه یو نه چې نو هغه مراد مجهول المعنی او مجهول المراد وي معنی هم چاته پته نه لګي او مراد هم چاته نه معلوم لکه حروف مقطعات دا تقریبا چې نو قرآن پاک یو کم در سورتونو په شروع کې راغلي دي الف لام را الف لام میم دې چې نو هغه قاف نون صاد نو دا چې څومره هم راغلي دي نو دې دغه ټولو نه بهترینه معنی ده کړه الله تعالی چې نو هغه په دې باندې عالم دی الله پاک په پوهه دی کتاب انزلناه الیک الله دا کتاب دی حضرات نے نو هغه نه متعلق ذکر کړی دی هاذا کتاب نو دا کتاب چې نو هغه خبر دی او هاذا مبتدای چې نو هغه محذوف ده دا کتاب انزلناه الیک نو بده کې الله رب العزت وی چې ګوره دې کې شک تردد اس هم نشته دی وی کنه لست مرسلت پیغمبر دی الله وی دا کتاب دې ما نازل کړی دی الیک او تا ته می نازل کړی دی صدا پاره نو د پیغمبر مقصد د بعثت نو هغه په کې ذکر کېږي مونږ وې موضوع د دې صورت دقه لتخرج الناس من الظلمات الى النور د پاره د دې چې تو خلک نو هغه او باسي د تیارونه چې نو هغه رڼا ته وزل چې نو هغه ځین کې یو ورکوټ شانت اشکال راځي سوال چې نو هغه اشکال ځین ته نو هغه د راځي چې سورته قصص کې خو الله رب العزت وي مخکې سو کرته مونږ ذکر کړي هم دی الله وی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء چې دنیا نو هغه چاته هدایت نشي کوله هدایت چې نو هغه خو الله بکې البته تلار خودل شي او اوس دې آیات کې الله رب العزت ویلي تخرج الناس من الظلمات الى النور چې تو خلک د تیارونه چې نو هغه رڼا ته وباسي د کفر د شرک د بدعت د رسوماتو چې نو هغه تیارونه وباسي رڼا طرف ته نو دا خدا الله کار دی نو ځکه الله پاک وسره مخ کې وي باذن ربهم دا خپل رب په حکم سره یعنی چې نو هغه ورته لاره خې طریقې کار ورته خې اعمال ورته خې دا غي چې نو هغه لار ارسب ورته تو امواري خو وباسي به الله پاک باذن ربهم چې چاته الله غختلی هغه به اوزي او چې چا الله پاک نه غختلی هغه نه اوزي من الظلمات نو حضرات مفسرین ټولو چې نو هغه ذکر کړي چې ظلمات دا د ظلمت جمع ده او ظلم ویل کېږي تیارې ته نو دا په صيغه د جمع راوړل ډېر شی تیارې د تیارونه نو هغه د تیارونه ځکه چې نو هغه سره د کفر اقسام او انواع ګڼي او د اعمال سیئه هم چې نو اقسام او دغه انواع چې نو هغه ګڼي کفر جدا د شرک نو هغه د بیا نو هغه يهودیت جدا د بیا نصرانیت جدا د بیا چې نو بت متواله جدا دي دهریه چې نو هغه جدا دي نو بشمار چې نو هغه قسمونه د کفر دي نو دا ټول نو ځکه صيغه د جمع راوړه دغه شانتي ګناهونه چې نو هغه هم ډېر شي قسمونه دي غیبت جدا د چغل خوري جدا د بهتان جدا دي دغه شان تهمت لګول چې نو هغه جدا دي نو بیا سود خور نو سود هغه جدا دي بیا نور نو هغه بیمه جدا ده څومره چې هم دسه وګورې نو بد عملونه داغه هم اقسام ډیر زیات دي نو ځکه الله رب العزت چې نو من الظلمات وی چې داغه قسمونه او انواعګان چې نو ډیر دي ال النور نور چې نو الله پاک دین اسلام طرف ته حضور سنت طریقې طرف ته نو دا یو دی دین اسلام صرف او صرف د الله په نسبت یو دین مقبول دین چې نو هغه صرف یو دین اسلام دی نو ځکه نور چې نو هغه مفرد راوړو باذن ربهم په حکم د خپل رب سره الى صراط العزيز الحمید لار چې نو هغه د الله العزيز چې دا غالب دی الحمید چې دا غستایل شوی دی نو دلته نو اللفظ الله دا د الله پاک چې نو هغه خپل نوم دی ذات نو اسم ذات دی او عزیز او حمید دا د الله پاک صفت دی نو پکار دسی وچ ویل دسی باذن ربهم الى صراط الله العزيز الحمید
خدل چې نو هغه وګوره لفظ الله چې نو هغه ورسته ذکر کړي او صفاتونه چې نو هغه ولا مخکې ذکر کړي دي. نو حضرات وی په دې کې هم چې نو هغه یو باریک اشاره ده د خبرې طرف ته چې ګوره کم الله چې تا ته دا کتاب نازل کړی دی نو هغه الله ډیر زیات غالب هم دی. کدی نه مني نو الله پاک قادر ذات دی. هغه الله دوی له سزا ورکولی شي، هغه په دې باندې قادر دی. څوک چې نو هغه دا رکاوټ نشي جوړېدی. الحمید کدی ومني نو هم الله ستایلی شوی دی او کدی چې نو هغه ونه مني نو بیا هم الله ستایلی شوی دی. باقي چې نو هغه مونږ ویلو ترمذي شریف چې نو هغه په حواله سره روایت ویلو که چېرته دا ټول په ټوله خلک چې نو هغه علی قلب واحد الله پیغمبر فرمای د یو سړی پر اړه باندې چې نو هغه راجم شي دا ټول نیکان او صالحان جوړ شي د الله په بادشاہت کې ذره برابر چې نو هغه سوا والد راځي. او که چېرته دا ټول خلک نو هغه څه شي د یو اشخاص سړی بدبخت کافر سړی پر اړه باندې راجم شي دا ټول چې نو هغه کافران شي د الله پاک په لوی کې چې نو هغه مين راځي. نو ځکه دا صفاتونه مخکې ذکر کړ. الله هغه ذات الذي له ما في السماوات وما في الارض چې هغه د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی دا ټول د الله رب العزت چې نو په دست قدرت کې نو ولې د دینه ما سوا چې دی نو هغه د الله په دست قدرت او کنټرول کې قبضه کې نه دی. ولې نه بهشکه هغه هم دی خو د انسان په چې نو مشاهده کې د انسان په مشاهده کې د ټولو نه لوی مخلوق چې نو هغه ځمکه او اسمان دی. نو د دې دوه شیزونو مشاهده ډیره کوي او د په ذهن کې د دوه چې نو هغه غټ شیزونه دي. نو ځکه اکثر الله رب العزت چې نو د فکر خبره کوي یا د خپل د لوی خبره کوي نو د انسان د مشاهده مطابق چې نو هغه تو ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې د ټولو باندې قدرت د الله دی د الله دی. وویل تباهی دا هلاکت دی للکافرین د کافران د پاره من عذاب شدید د عذاب سخت نه. الله دې داغه نظمون کې حفاظت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د الله سره چې بهد مهربان او انتهایی رحم کون کې دی. الف لام را الله تعالی علم دې په معنا د حروف باندې. کتاب انزلناه هاذا کتاب انزل دا کتاب دې چې را لېږل نازل کړي دې مونږه الیک تا ته لتخرج الناس من الظلمات د پاره دې چې توبه سي خلق د تیارونه ال النور رڼا ته باذن ربهم په حکم در رب د دوی الى صراط العزيز الحمید ته نو هغه لارې ته د هغه ذات چې لارې ته چې نو هغه د الله العزیز چې غالب الحمید استایل شوی دی. الله الذي الله هغه ذات له ما فی السماوات چې هغه د پاره دی هغه صفی السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما او هغه صفی الارض چې په ځمکه کې دی. وویل او تباهی للکافرین د کافرانو د پاره من عذاب شدید لسخ عذاب نه.